بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو د شیخ الحدیث د مولانا ضیاء الله جان هاشمی صاحب دا خبرې اوري. دینه په ځبه تاسو سره څه خبرې نن عظیمه فتنه هغه په دې ملک کې دارا خوره شوه چې نن د ملک نوجوان او چې بلوغ ته رارسي نن هغه نوجوانان د هغې ذهن دا د عالم خلاف تیاریږي، دا هغه ذهن دا د ګیر او د پټکي خلاف تیاریږي، دا هغه ذهن دا د منبر او د محراب خلاف چې کوم دی صاحب تیاریږي. د دارالعلوم شیرګل یو لوی مدرس هغه بله ورځ راته خبره وکړه، وایي زما یو مقتدي دی نوجوان دی، هغه په دې موبایل باندې د علماو پسې ډېرې سپکې سپورې وایي. ما کینو چې د خدای بنده ټیک ده چې ستا به اختلاف ورسره وي، دغه ستا خپله خوښه ده یو سړی کومې ډلې سره ځي چا سره رواني، لیکن دا علماء کرام دا د انبیاء وارثان دي، نو کم از کم د پیغمبر وارث دی، د دې خبرې احتیاط کوه. وایي ما ته وایي چې زما د لیډر مقابلې ته راځي دا خو لا د پیغمبر وارث دی چې پیغمبر په خپله هم راغی، والله العظیم د لیډر سره به ودرېږم او پیغمبر به په ځای باندې پرېږدم. نن دې ته خبره ورسېده. عزتمندو تاسو د شیخ الحدیث مولانا ضیاء الله جان هاشمی صاحب دا خبرې اورېدلي چې هغه وایي چې په دارالعلوم شیرګل کې یو استاذ دی چې هغه وایي زما یو مقتدي دی چې هغه په دې فیسبوک باندې د علماو خلاف لګیا وي او د علماو خلاف پوسټونه شیر کوي. نو هغه عالم خپل مقتدي ته وویله چې کم از کم دا د انبیاو وارثان دي، د دې خلاف چې کوم دی داسې کارونه مه کوه. نو هغه مقتدي ورته په جواب کې څه وایي؟ وایي دا خو د انبیاو وارثان دي، که پیغمبر او نبی په خپله راشي نو زه به د خپل لیډر سره ولاړ یم. نو تاسو وګورئ د دین اندازه واخلئ. نن د دې خلکو ذهن دا جوړ شوی دی چې د علماو خلاف شي، علما بدنام کی، ګیره بدنام کی، پټکې بدنام کی او د علماو خلاف داسې لګیا. دا خو د کفر خبرې دي. نو افسوس دی نن زموږ نوجوانان او نن زموږ معاشره ګوره یقینا د دیندارو خلکو خلاف ده، که هغه د تبلیغ خلک دی او که هغه طالبان دی، که هغه علما دی، که هغه هر څوک دی خو چې دینداره دي دا خلک یې خلاف دی. څومره افسوس خبره ده چې که پیغمبر په خپله راشي نو زه به د خپل لیډر سپورټ کوم، پیغمبر به نه سپورټ کوم، د پیغمبر په خلاف. نو ډېر افسوس دی په دغه خلکو، ډېر افسوس دی په دغې نوجوان باندې، کم نوجوان چې دا خبره کړله، او ډېر افسوس په هغه خلکو هم دی چې کم د دې نوجوان په شان دي د هغوی ذهن جوړلی او هغوی د علماو خلاف دي. نو الله رب عزت دې موږ د داسې غلطو خبرو نه وساتي، الله رب عزت دې زموږ د علماو سره مینه محبت پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.